پرون راته چا یو ویډیو راولېږله ما ته مولانا صاحب دا لږ وګوره په دې بیا لږ بیان وکړه ما ویل زه به کومه به بیانوم تقریبا د 8 کالو ماشومه ډېر کم عمر دی که نه د 8 کالو ماشومه هغه فاش هغه بې حیا خلک هغې سره په فیسبوک باندې ناسته ده هغه د بې حیایي خبرې کوي چې زړه کې مې درد پیدا شي ما سره الفاظ نشته چې زه تاسو ته بیان کړم ستا ډېر کم عمر دی که نه دا د چا لور ده چې داسې کولاوې پرېښې ده دا د چا زوی دی چې په پردو ودونو کې ګډېږي او خلک د ویډیوګانې کوي او د دین او اسلام جرړې هم پرې ورېبلې د حیا جنازې هم پرې وویستلې زموږ مدرسو ته نقصان ورسو زموږ جومات ته نقصان ورسو زموږ حیا عفت او ننګ او غیرت ته نقصان رسولی هغه ټیک ټاکر ته تپوس وکړو دوی ورته ټیک ټاکر وایي کنجر دا هغه ډېر عزت دی چې څوک ډېر بې حیا دی چې څوک دین ته ډېر نقصان رسوي دا هغه ډېر عزت دی هغه د هغه ماشوم یې تپوس کوي دا چل تا ته چا وښودو چې ته نن په موبایل باندې د داسې خلکو سره ناست دی که نه هغې ورته وي دا طریقه ما ته زما مشرې خور ښودلې ده پښتونه ستا د خور و لور د سر ویښته ته چې به چا وکتل که نه تا به ورله دا سر د 2 نلیز نشانه کوو که نه وایي زما عزت ته یې سپک کتلي دي نن ستا لور ټیک ټاکو ته وختل او ته پې فخر کې د هغې د سر ویښته په نظر راځي او ته پې فخر کې واده دی او ټکټرو او ټرالو او ډاټسنو ته ښځې ختلي دي او په دې بازارونو کې هغه د بې حیایي چغې وایي زه تاسو ته نشم ویلی په دې فیسبوکو باندې هلکان او جینکۍ ناست دي د دین او اسلام جړې ورېبلې زه په دې نه یم خفه چې دوی برباد دي خفه کېږم په دې چې زما دا نسلونه به برباد کي زما د حیادارې زنانه د سر نه به څادر کوز کي خفه په دې یم چې ما کوم بچي د قرآن په لاس کې ورکړی دی د دې بچي د لاس نه به قرآن واخلي دا د بې حیایي آله به ورله په لاس کې ورکړي دا زما بچی دا زما بچی دا خوری دا وراره دا زما کشر دا به برباد شي دا به د ګناهونو د شهوت په دلدل کې ډوب شي که نه الله به خفه شي محمد رسول الله به خفه شي که نه بس دغه فکر دی مخکې ګوره چې څه کېږي وګوره په ژمي کې د اوړي ماحول دی کله چې اعمالو کې سرکشي پیدا شي که نه کله چې اعمالو کې بغاوت پیدا شي کله چې د سترګو خیانت انتها ته ورسي کله چې لاس د بل مسلمان په ظلم کې مصروف شي کله چې خپې غلطو مجلسونو ته روان شي موسمونو کې بګړاو پیدا شي وګوره د ژمي په ماحول کې د اوړي ماحول جوړ دی صاحبه موږ یو مدرسې ته لاړو امتحان دپاره یو ذهین طالب علم ما ته د استادانو وی دا ډېر ذهین دی هغې راوچت کړو نو ما ورته وی بچیا زمونږ د پیغمبر سنم دی نو ډېر ذهین دی او خاموش دی استاد ورته ډېره غوسه م وکړه خو ماشوم نوم وانغېستلو د وقفې ټیم شو استاد ورته وی وقفې نه بعد چې راشي او تا د پیغمبر نامه وانغېسته نو سزا به در کوم زم حیران وم چې دومره ذهین ماشوم دی او دله د الله د نبي نامه نه ورځي وقفې نه بعد چې راغی نو ما ورته وی بچیا زمونږ د پیغمبر سنم دی ما ته وی مولانا صاحب زمونږ د پیغمبر نوم دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وی بچیا مخکې دی ولې نه وی نو په جړا شو وی مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و او زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلمه غټ سکرین لګېدلی دی اوس جماعت کې نازم نوي قرآن شریفونه راوړل وای مولانا صاحب دا جماعت کې کېده طلبا به پکې سبق وای نو ما چې وکتل خو نوي نو ما تاسو پکې سبق نه وایې تاسو خو مسلمانان یې که نه دا قرآن هم دې طلباو له په میراث کې ورکړی دی چې ګوتې ورنه وړئ بس موبایل کافي دی تکړه شئ ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې تېره شوله سهار کې د جومات ویران پروت دی چې ما داسې وکتل نوي قرآن شریفونه و چې تاسو پکې سبق نه وایې وایي مولانا صاحب زما پلار نوی کور جوړ کا او موږ پکې غټ سکرین ولګو نو مور مې راته وی چې دا قرآن شریفونه جومات له ویسه بې ادبي ده